چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې په بې واقع کې به نارې زما د خولې نه وتې که مخ یې پټ و او جړل یې خو زه هم پوهېدم قطرې د اوښکو یې بهر د لوپټې نه وتې هغه د یاد شي که رخصت به دې هم واغستلو څنګه په نه زړه به زما د دروازې نه وتې یا زړه د یار د محبت یو اندازه وخپله ته لیونې وې ته د خپلې اندازې نه وتې ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړې نه و که برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې د مینې رنګ ورسره تله ځکه مې نه وینځلې یاره که خیرې د تهمت مې د جامې نه وتې ما او تا دواړو مینه کړې خو په خپل انداز ما نه لمبې وتلې ته به د لمبې نه وتې د ګلو سوکې بویول دومره آسان چرته وو د ازغو سوکې مې شاهده د سینې نه وتې ډېرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم غږ دا وخت تاسو اورېده سنو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه پروګرام لفظونو کې عکسونه او زه ستاسو کوربه شاهد علي شاهد په دغه پروګرام کې تاسو ته د مینې خلوص محبت درانه او پښتانه سلامونه وړاندې کوم ډېره مینه نیکې هیله او احترامات زما له خوا ومنئ قدرمنو بالکل په دغه شپه ستاسو دپاره راځم لفظونو کې عکسونه پروګرام راوړم خو صرف دومره ده چې ټایم لږ بدل شو تاسو ته ما ویلي وو چې د 8 نه تر 9 بجو پورې به زما او ستاسو ملګرتیا د یو بل سره وي د فیسبوک په لیکه هم دا وخت تاسو مونږه کتلی شئ اورېدلی شئ او د ریډیو د لارې هم بالکل مونږه تاسو نیغ په نیغه اورېدی شئ او بالکل تر 9 بجو پورې به مونږه تاسو سره یو قدرمنو په دغه پروګرام کې ستاسو لپاره ناول شریکوم هغه راوړم د ناول برخه به شریکوم او ستاسو سره به د ټلیفون په کالز د هغې نه پس خبرې هم کوم څومره ټیم چې زموږ سره وي هغه وخت به بیا ستاسو سره خبرې اترې کوم ناول مونږ شروع کړی دی او د ناول 12 برخې ما ویلي دي دا ناول چې دی نو دا پرویز شیخ لیکلی دی دغه ناول نوم دی میلمنه ما 12 برخې ویلې دي 11مه به نن تاسو سره شریکوم خو په 12مه برخه کې ته هغې مختصرا حال تاسو ته وایم ځکه چې وخت پکې تېر شوی دی چې زموږ اورېدونکي د هغې ذهن ته خبره راشي هغې کې خبره دا وه چې د مهوش په سترګو باندې پټې تړلې شوې وې ځکه چې د هغې سترګې خوږ وې او د خبرو نه پابندي لګېدلې وه په هغې باندې په سیمچ هسپتال کې وو هغوی او دې خوا چې دی نو د هغې مور چې کومه وه هغې ته به هغه وخت په وخت خبره را یادېدله ډاکټر لایبه چا چې د هغې پالنه کړې وه چې یاره ما خو شاکر خان خفه کړی دی او هسې نه چې څو پیرې یې چې دی نو کوشش وکړو چې هغه ته ټلیفون وکړي خو اراده یې وکړه خو زړه یې ونه کړو یو وخت یې هغه ته ټلیفون وکړو خو چې کله د هغې اواز یې واورېد نو د سلام نه وړاندې جواب یې ورنه کړ او ټلیفون یې ورپسې کټ کړ بیا هغې کوشش وکړه معلومات یې وکړه د خپلې نوکرې په ذریعه چې دی چېرته دی هسپتال کې دي سیمچ هسپتال کې دي لاړل هسپتال ته هم لاړل خو هلته هم ول هغه څه رسپانس ورنه کړ خپله لور یې وپېژنده چې دا خو زما لور په هسپتال کې پرته ده او هغې ته یې چې دی نو د ورتلو کوشش هم وکړو مای ډیر مهوش چغې جوړې کړې خو هغې وویل چې یاره زرتاج ته یې وویل چې دا بار کړه شاکر خان ورته وویل هغه بار کړه د واټ نه د کمرې نه بیا یې وویل هغه اردلي ته وویل چې یاره دا د هسپتال نه بار وباسه د هسپتال نه یې هم بار وویسته بیا د هغې نه پس چې دی نو د هغې د شاکر خان د واده په نیټه کې هم لږې ورځې پاتې وې زاهد خان راغلی خو ملاقات یې ورسره نو شوې دغه د واده هغې چې دی نو ټولو کم کسبګرو کم الوایانو کم خلکو هغې ته ویلي وو چې یاره تاسو به دا په دغه ورځ باندې تقریبا چې هفته نیمه پاتې وه چې څاروي م اخیستلی شوي وو او وریجې م راوړلې شوي وي او هر چا ته خپل کار په حواله شوي وو بیا زاهد خان لاړه د پلار د اجازت نه بغیر او د رور د اجازت نه بغیر سوات ته لاړه د قاضي صاحب سره میلاو شو هلته چې دی نو هوټل کې چې دی نو بوکینګ وکړه چې کم جنجیان راځي نو هغې به دلته په هوټل کې به خوراک کوي مونږ به چې دی نو ښه زبردست پنسي پروګرام کوو یا پي پروګرام به کوو د هغې نه پس هغه د قاضي صاحب کور ته لاړه هغه چې کله د هما ولید نو ډېر خوشحاله شو د ځان سره یې وویل چې اوهو د لالاجي انتخاب ډېر ښکلی و
هغې جواب ورنکړ خو شکریه یې وویل او دننه لاړه. بیا د راتلو په وخت کې روټۍ هم ته ایثار شو، روټۍ وخوړه. د روټۍ نه پس شاکر خان اجازت راغسته او دې سره یې خبره وکړه چې یاره ستاسو جنجان به ټول دلته په دې هوټل کې روټۍ خوري. کله چې واپس کور ته راغی بیا خبره وکړه چې یاره دغه شان چل دی، ما خو دغه شان بوکینګ هلته وکړه. د واده 3 ورځې پس چې دی نو بیا د قاضي صاحب ټلیفون وکړ او ده ته یې وویل د افضل خان ته چې یاره ما ته د یوې عسکري ډلې لخوا ویلي شوي دي چې یاره په دغه رس چې دی نو خطره ده په دغه هوټل کې او هسې نه چې څه نقصان پېښ شي، موږ ته دمکي راکړې شوې ده او ته راشه نو ته دې خیر دی بس دلته د جنج ضرورت نشته، د خوراک مراک تاسو خپله ولیمه هلته وکړئ او د واده نه یو 3 ورځې مخکې راشئ، بس صرف 2 په 2 خپل امانت هم بوځئ. د سلا وکړه د ویده ته زه سلا کوم تاسو ته به ووایم سلا یې وکړه د خپل کور کې د خلکو سره ټول ورسره اتفاق وکړو. زاهد خان ورسره اتفاق نه کوه. بیا ورته ده ووایي چې یاره کمې ګیر چاپېره په کلو کې کمې مسلې را پېښې شوې په دغه لږو ورځو کې هغه ټولې کیسې ورته وکړې. بیا ټیک ته بس تاسو مشران یې پلار یې چې څنګه وایې موږ ته منظوره ده. بس بیا په سبا له دې لاړل او افضل خان او د هغه کور ودان او ډریور او زاهد خان او همه یې راوسته کور ته او وی چې یاره 3 ورځې پس په نکاح تړو په 3 ورځ باندې چې دی نو دې ته د خپل کور ټول هر څه وښودلي خو چې دغه ستا کمره ده دا چې دی نو کچن دی او دا بورچي خانه ده او دا د مېلمنو کمرې دي او تقریبا ډېرې کمرې وې په هغه کور کې هغه ورته وښودلي شو. دا بلکیس او حنا د دې چې کومې اندروریانې وې او د دغه کور نه واده وې کومې 2 لوڼه هغه راغلې وې او هغې ورته هر څه وښول د مشرې بیبي په هدایت باندې. او بیا د هغې نه پس چې کله د واده ورځ شوه د په حجره کې همایون خان او اکبر خان او دغه ټول ناست وو. د هغې نه چې دی نو اجازت د نکاح واغستی شو، نکاح تړلی کېده خو شاکر خان او ډېر انتظار دی وکړه. هغه دته ډېر زیات ګران و چې یاره او وخت په وخت غم هم ورسره چې دا ولې مازدیګر یې بیا د خپل نوکر راوغوښته چې ته ورشه رحیمو ته هغه شاکر خان چېرته دی چې اوسه پورې نشته، نمبر یې هم بند دی، موبایل یې هم بند دی. هغه ورته چې یاره خانجي هغه خو د ډېرو وخت نه هر مازدیګر ارامګاه ته ځي او بیا ماسخوتن راځي، ده ورته یې ماسخوتنه پورې مونږ انتظار نشو کولی خو ورشه وریا وله. دی ورپسې لاړه چې ویې کته ارامګاه ته جرنده پرته وه، بیا باغ ته لاړه ګرځېده د هغه ټال خوا ته لاړه کوم چې د هما بیبي لا اچولې وو د هغې یو لړ راشلېدلې وو د ده سپلی ورسره په خوا کې پرتې وې او شاکر خان نه و. د چې د لړ شلېدلې د ټال شلېدلې لړ ته وکتل او سپلو ته یې وکتل، انتظار یې وکړه خو بیا سپلی راواغستی او را روان شو چې هغه نور 2 کسان رالېږلي وو په ده پسې چېرې دا خو ناوخته شو. دې ملته لاړه کېناسته تاسو ورشه چې د رحیمو چېرته تللی دی. په لاره د هغه کسانو ته خبر وکړه چې ما خو دغه شان خبره ده زه به مشر خان سره څنګه میلاوېږم. دې چې لاړه ماسخوتن ناوخته او د حجرې په ګیټ ورننوته نو په دغه وخت مشر خان ته رنګ راغی په موبایل باندې او دی راووته موبایل یې ریسیو کړ او په موبایل باندې دی د حجرې چمن کې ګرځېدو هغه سر ته لاړ خو سپیکر کولاو کړی و د په کولاو سپیکر خبرې اورېدې ده ته وویل شو چې مبارک شه افضل خان خبرې کوي او ستا د زوی نن واده دی د ورته یو تاسو څوک خبرې کوي وایي زه سره خپله پیژنګري خبره کوم خو خپل زوی سره دې خبرې وکړه شاکر ما سره دی. شاکر ورته وویل چې بابا جي سلام علیکم او زه چې دی نو یو عسکري ډلې سره یم ډېر زیات په مشکل کې م دا وخت د ده د لاس نه موبایل راښکلی شو او بند شو. شاکر خان ته پته ولګېده چې یاره دا افضل خان ته چې شاکر خان اغوا شوی دی خو دا خبره ده وی چې کو زه ښکاره کوم نو په دې به یو قیامت راشي. د موبایل بند موبایل ته دې خبرې کوي چې لکه شاکر خان ته خو ډېر عجیبه یاره ستا د واده ورځ ده او ته د واده په ورځ په پردو روغو جوړو پسې ګرځي او بیا لږ ساوه شو بیا چې سبا مازدیګره پورې به را واپس کېږي. زه ټیک ته یاره ته خو ډېر عجیبه سړی چې خپل په واده پرېږدې اوس چې دی نو په نورو روغو جوړو پسې ګرځي. خبره یې خلکو ته واورول او راغی او کمرې ته راننوته و امام ته خپل وروڼو ته وایي چې دا اوس داسې عجیبه دي خانه چې دی د خپل واده په ورځ باندې په دو روغو جوړو پسې ګرځي وایي چې یاره سبا مازدیګر به انشاءالله چې مازدیګر ته به دا مسله حل شي زه به مازدیګر ته را واپس کېږم. بیا یې وویل چې یاره ته لاړ شه دغه خبره چې دی نو تر دې ځای پورې ما د ناول 12مه برخه ویلې وه او 14مه برخه به زه تاسو سره شریکوم. نو دی وایي چې د دې ځای نه به زه وایم 14 برخه ټوک کې دی وایي چې افضل خان نه غوښتل چې د شاکر خان د اغوا نه د نور څوک خبر شي. هغه په بند موبایل لګیاو خلکو له د دوکې ورکولو دپاره خبره یې بند موبایل سره کول. یا لکه شاکر خانه ته انتهې پاګل یې نن ستا د واده شپه ده او ته یو خوا بل خوا ګرځې ټیک ته بس څه به ووایم یاره خو بس زه چې کله روغه جوړه شي نو بس زه بیا زر راځه
سبا مازدیګر خو وشه یاره مړه بس چې څنګه دې خوښوي بس هغه شان کوه. دې سره هغه بند موبایل بند کې جیب کې کېږدي او ځان سره ګونېږي او په دغه ګونېدو کې دننه کمرې ته راځي. د همایون خان په تپوس باندې هغه وایي داسې پاګل به دې لیدلي وي، د خپل واده فکر ورسره نشته دی او په پردو روغو جوړو پسې ګرځي. بیا مولانا صاحب ته مخ راتاو که مولانا صاحب که خفه کېږئ نه نو خیر دی، تاسو اوس لاړ شئ او چې کله شاکر راشي نو زه به تاسو ته بیا اطلاع درکړم بیا به راشئ. د شاکر خان د اغوان د مشر خان نه علاوه بل هېڅوک هم خبر نه شو. هلته زرتاج د ناوې سره په کمره کې پرته وه او انتظار یې کوه. هما یې په خبرو کې مشغوله کړې وه چې انتظار ورته اوږد نه شي. تر 12 بجو پورې یې سترګې په دروازه لګولې وې، خو چې هغه کور ته رانغی نو زرتاج هما ته وویل داسې معلومیږي چې خانجي بهر مېلمنو سره مشغول دی. ته وده شه بیبي، ناوخته دی چې هغه راشي نو زه به تا ویښه کړمه. هما زرتاج زه په دې یارېږم چې هسې نه هغه راشي او د پورې دروازې نه واپس ستون شي. زرتاجه نه بیبي ته بالکل بېغمه وده شه، زه ویښه یم، زه دروازې ته ګورم، داسې به نه کېږي. هما لا اگر چې خوب نه ورته خو د هغې د خاطره یې سترګې پټې کړې او بس لږه شېګه پس خوب ورغی او زرتاج د هغه په انتظار کې تر سبا پورې ویښه وه. په سبا د مشر خان لخوا ښه زبردسته ولیمه وشوه. د شپې چې هغه کور ته ور نه رغی نو هما سره د هغه فکر ملګری شو. زرتاج اگر چې هغې له تسلي ورکوله چې رابشي ته فکر مه کوه، خیر دی رابشي، د هغه ډېر کارونه دي وغیره وغیره څه به ووایم درته. خو پته نه لګي چې هغې د زرتاج په انو بانو ولې تسله نه کوله. هغه چې 2 شپې پرله پسې کور ته لا نړ نو هما سره دغه شکوک و شبهات ملګري شو. کیدی شي چې هغه زما سره په واده کولو خوشحاله نه وي او دا هم کیدی شي چې کور ته د نه راتلو وجه یې هم دا وي. هغې د واده جامې لرې کړلې، عامه جوړه یې واغوسته، لیچې یې خالي کړې، تشې لیچې، کالي یې هم لرې کړه، تشې لیچې او تشه غاړه لکه د کور د عامې ښځې په شان ګرځېده راګرځېده په خپله کمره کې. بله شپه ماسخوتن تېر مشر خان په خپله کمره کې ودو او مشر خان په مسله ناسته و نپرونه یې کول چې ناګهانه د مشر خان په موبایل باندې رنګ راغی. د مشر خان سترګې ورغلې وې او هغه د مسلې نه پاسېده، د هغه موبایل یې ریسیو کړ. معلومه هم نه ده چې هغې ته په موبایل څه وویلی شي، خو یوه هیبتناکه چغه یې د خولې نه ووته او د چغې د ایستو سره خوره وره په ځمکه پرېوته. دغه دومره لړزېدلې چغه وه چې د دغه چغې سره مشر خان هم ویښ شو، زاهد خان هم راغی او هما او زرتاج هم راغلل او هنا او بلکیس هم راغلله. هما چې هغې ته په ځمکه پروت موبایل ته وکتل نو په زړه یې وخوړه او دا خبره یې په زړه کې تېره شوه چې هر څه چې هم دي خو په دې موبایل کې ټول چل دی. هغې چې موبایل اوچت کړ او غوږ ته یې ونیو نو په هغې کې دا خبرې کېدې. د موبایل په لومبۍ خبره د هغې د خولې نه هم داسې یوه هیبتناکه چغه لاړه او هغه هم په ځمکه راپرېوته. هنا او بلکیس مور له لاسو خپې سمول او زرتاج یې هما له د لاسو خپو تلي مګل. زاهد خان چې دغه حالات ولیدل نو بهر ته یې منډه کړه، لږ ساعت پس یې ګاډې کور ته دننه کړه او هغې دواړه یې پکې واچولې. زاهد خان ډریوینګ ته کېناسته او هنا او زرتاج د هغې سره په ګاډي کې کېناستې. زاهد خان ډېر په تیزۍ سره روان و. کله چې هغه د اسپتال کې جولټیا ته ورسېده نو د اسپتال د عملې په تعاون دواړه د ګاډي نه کوزې کړې شوې او دننه یې وړلې شوې. د پوره چیک اپ نه پس هما آی سی یو ته یې وړې شوه. زرتاج ورسره پاتې شوه او په مشره بیبي د هغې لوپټه وغوړولې شوه او هغوی ته دا واپس کړې شوه، یعنې په حق ورسېده. هما 2 ورځې په آی سی یو کې بېهوشه پرته وه او په 3مه ورځ چې د هغې سترګې وغړېدې نو د هغې مکمل چیک اپ وشو. د آی سی یو نه نیرو واټ ته ولېږلې شوه. 3 ورځې پرله پسې تېرې شوې خو د هغې تپوس له هېڅوک رانغلله. په 4مه ورځ هغې ته نسخې ولیکلې شوې، د مکمل علاج هدایت ورکړې شو، د اسپتال نه رخصت کړې شوه. هغوی له خپله غاړه غوټه تړله چې زاهد خان د هغې پوښتنې له راغې. هغه چې د هما په لاسو کې د ډیسچارج سلیپ ولیده نو هغه یو نظر وکته او بیا هغوی سره د واډ نه ووته. په ګاډي کې کېناستل او د کور په لور روان شو. په لاره زرتاج د هغه نه د مشرې بیبي د صحت تپوس وکړ. څو ځله یې تپوس وکړ، هغه څه جواب ورنه کړ. په ټوله لاره خاموشي وه. هغوی چې کور ته ورسېدل نو زرتاج د ګاډي نه غاړه غوټه کوزه کړه او زاهد خان هما د لاس نه ونیول او په مزه مزه یې کمرې ته بوتله. په
په کور کې ډېره زیاته خاموشي وه. د یو څو خدمتګارو نه علاوه د هغوی ستړي مشي له هېڅ څوک هم رانغلله. زرتاجي چې غاړه غوټه کېښوده نو د کمرې نه بهر ووت او د زیتون نه د مشرې بیبي د حال احوال تپوس وکړ. هغه په ژړا شوه، په ژړا کې ورته وویل هغوی دواړه ډېر لرې تللي دي. زرتاجه: زه پوه نه شوم هغوی چېرته تللي دي؟ زیتون: هغوی داسې ځای ته تللي دي چې د هلته نه بیا څوک واپس نه دي راغلي. زیتون د شاکر خان د مرګ خبره هم ورسره وکړه چې دواړه مړه دي، دواړه ډېر لرې تللي دي او د واپس راتلو نه دي. کله چې دا خبره هغې واورېده نو هغې په چغو چغو وژړل. زاهد خان چې د هغې د چغو اواز واورېده نو د هغې خواله راشي ووایي ورته زرتاجي جاړه ما که هما بابي ته پته ولګېده نو قیامت به راشي، بس دعا ورته کوه. اوس د دعا محتاج دي چې الله دواړو له جنت فردوس ورکړي. هما چې د هغوی خبرې اوري نو د دوی خواله راځي او وایي تپوس کوي. په خانجي پسې مشره بیبي هم لاړه، مور او زوی دواړه لاړله. زاهد خان تپوس کوي ته د لالاجي د مرګ نه خبرې؟ چې هما جواب ورنکړي نو زاهد خان بیا وایي بابي ما ته د لالا په مرګ ډېر افسوس دی. هما: تا ته صرف افسوس دی، نور هېڅ نه؟ زاهد خان: نور زه څه کولی شم او دغه ظالمانو سره څوک څه کولی شي؟ هغوی خو ما له هم دمکې راکړې ده. هما خپلې کمرې ته روانېږي او پتلو تلو کې ورته وایي د ځان خیال ساته لالاجي. د شاکر خان په مرګ د زوړ کلي نه علاوه غیر چاپېره د ټولو کلو په خلکو د یرې ترهې خپسه ناسته وه. په هر کور او اجره او هر کوڅه کې د هغه په مرګ تبصرې کېدې او اوښکې بهېدې. تر 40 ورځو پورې د مشر خان اجرې ته ډلې ډلې خلک راتلل او جړېدل. د مشرې بیبي او شاکر خان په مرګ مشر خان بالکل په زړه سوري سوري شوي و، خو هغه خپل خفګان د ټولو خلکو نه پټ ساتلی و. هر ورځ د سهار نه تر ماښامه پورې به د خلکو دعاګانو ته ناست و، خو نه یې سترګو له اوښکه راتله او نه یې پسه خبره کوله. مشر خان به په کړنګېدلې اواز د شاکر خان یوه خبره کوله چې کومه کارنامه به رایادېدله نو هغه به یې ستایله. هلته هما په خپله کمره کې د شاکر خان په غم او ماتم کې بالکل تر 40 پورې بنده ناسته وه. یو څو ورځې یې خوراک څښاک هم نه کوه، خوراک څښاک نه یې هم انکار کړی و. خو چې مشر خان ترې نه خبر شو نو د هغې کمرې ته ورغی او تبه تسلي یې ورله ورکړه او لکه د خارونۍ ورله په خپل لاس په خوله کې ډوډۍ هم ورکړه، مړه یې کړه او تر هغې ورسره ناست و چې د خوړلو څښلو وعده یې ترې نه واخیستې. چې وعده یې ترې واخیسته نو د هغې د کمرې نه ووته. د شاکر خان د مرګ نه پس د خانانو په کورنۍ کې د هما هېڅ عزت پاتې نه شو. د نارینهو چې اگر د هغې سره خواخوږي لرله خو د ښځو په سترګو کې هغه بالکل راپرېوته. د هغوی په نظرونو بیا ښه نه لګېده او د حنا او د بلقیس خو د سترګو ازغې شو. د هغوی د دواړو په نظر کې هما بالکل سپېره وه، ځکه چې د هغې د راتلو سره د هغې مور ورور دواړه مړه شو. د دې احساس هما ته د هسپتال نه د راتلو په وخت کې شوی و. د دې خبرې په کومه ورځ چې دا د هسپتال نه راتله، ځکه چې نه خو ورسره هغوی ستړي مشي وکړه او نه د هغوی د خیر خبر پوښتلو دپاره د هغې کمرې ته راغلي و. د هغې نه پس دغه دواړو خویندو کې یو هم نه ورغلی، تر دې چې په هغې سترګې لګول هم نه غوښتل. د شاکر خان د مرګ په 40مه ورځ د هغه جامه او پیزار ټول د هغې د اجازت نه بغیر د بکسونو نه راوویستلی شو او د ګوټونو نه راوویستلی شو او د کلي په خوارو غریبو تقسیم کړی شو. خو نه د هغې سره څه مشوره وشوه، نه د هغه د جامو د پیزار د تقسیمولو په وخت راوغوښتې شوه او نه یې د هغه څه نښه هم ماته پرېښوده. او دا خلاصه کې چې بلقیس خو د 40 په ورځ ښه په ډاګه ماښام په چغه وویل چې دا سپېره دلته اوس څه ته ناسته ده. د دې خو لا د هغه سره نکاح نه ده شوې چې دا اوس د هغه میراث خواری ته ناسته ده. دې له پکار ده چې دا ځي. حنا چې کله د بلقیس دغه خبره واورېدله نو د مشرې بیبي دا خبره ورته را یاده کړه چې دا جنکۍ خو اوس د دې کور نه دي، دا واده شوي دي او دا کور ستا د هما د دې کور مالکه ته یې اوسه. د بلقیس خبره لا ختمه نه وه چې خانجي ووي، د بلقیس خبره لا ختمه نه وه چې حنا ووي. داسې معلومیږي چې د خانجي په مرګ کې د دې لاس دی.
د سپیره د راتلو سره د خانجي تصویر له دمکی ورکړی وای او دا یې ویلی و چې آی ویل کیل یو هغه که هر چا مړ کړی دی خو د دې صلاح او مشوره ورسره شته او د دې نه به دا تپوس خامخا کولی شي. خو ما چې کله د حنا د خولې نه دا خبره واورېده نو په زړه یې داسې ولګېده لکه چې یوه ناګهاني ګوله چې د هغې د سر نه ووته او په زړه یې سړه شوه. هغې په زړه لاس کېښود او په خپل بیټ کې ډبه ډوبه پرېوته. هغه حنا او بلقیس چې هما به یې په سر ګرځوله اوس یې ترېنه دومره نفرت کوه که چېرته مشر خان او زاهد خان د هغوی په لاره کې خندان نه وي نو یوې لحظې له به یې هم په دې کور کې نه به پرېښي. د څلوېښتۍ نه پس هغوی دواړه خپلو کورونو ته لاړې او په خپلو تلو کې وویل دې ته یې وورول چې مونږ به په دې دروازه بیا هله راننوځو چې تر څو دا سپېره د دې کور نه نه وي شړلې شوې. خو زاهد خان او مشر خان د هغوی دې خبرې ته تیار نه و او دا یې وویل مشر خان چې دا زما عزت دی د دې کور عزت دی او زه خپل عزت د خپله لاسه څنګه په دې دروازه بهر وباسم. دغه شان زاهد خان هم د دې په مرسته ښه کلک ولاړ او دا خبره به یې کوله چې دا زما د خپلې وینې مینه ده، دا کور د دې دی او د دې کور مشري به هم دا کوي. د څلوېښتۍ نه پس قاضي صاحب او خوشنصیب بیا دا غوښتل چې د هغې د غم غلطولو دپاره هما خپل کلي ته یو څو ورځو دپاره بوځي. مشر خان هغې له اجازت ورکړ. زاهد خان هم هغې ته ښه په کلکه وویل چې لاړه شه، خو هغې د تلو نه انکار وکړ او دا جواز یې پیش کړ چې هغه خو نه د شاکر خان یادونه هېرولی شي او نه د هغه روح ته د خپلې کمرې ور بندولی شي. به هر حال د هغوی د زړه دپاره او د غم غلطولو دپاره سهیل د هغې سره پاتې شو او د کلي په سکول کې داخل کړی شو. بیا به هغه مهوش د مشر خان ډریور هر سهار خپل سکول ته رسول او د چوټۍ نه پس به یې واپس خپل کور ته راوستل، د خپلو سکولونو نه کور ته. وخت تېرېدو سره د هغې غم ورو ورو راکمېده او کله چې ورته زرتاجې ووې بس که بیبي په خپل ځان لږه ورحمېږه، ته به د خانجي د غمه تر څو پورې جاړې. که مړې په ژړا ژوندې کېدل که نه نو هغه به اوس ډېر مخکې را ژوندې شوي و، کور ته به راغلی و. دې نه پس د هغې ژړا تر ډېره حده پورې کمه شوه. د شاکر خان د مرګ نه پس اکثر مشر خان به کور او په خپله کمره کې به پروت و. د بهر مشري زاهد خان ته په حواله شوې وه او د کور مشري هما له ورکړې شوې وه. خو هما نه په مشرۍ کې دلچسپي اخیستله او نه یې د کور په لانجو کنجو کې دلچسپي اخیسته. هغې خپله ټوله مشري زرتاجې ته پرېښې وه او د هغې په ذریعه او سیستم او نظام او چې روان او کور او حجره به چلېدل. زاهد خان اگر چې د کورنۍ مشر شو خو هغه نه په خپله پوله پټي ګرځېده او نه به د چا مړي ژوندي لته. هغه د یورپ په آزاده مشاعره کې پاتې شوی آزاد طبیعته سړی و. د خپل ځان او خپل خواهش پوره کولو نه هغه علاوه په هیڅ چا هم څه کار نه لره. البته هر سهار به په ګاډي کې بازار ته د کور دپاره به یې سودا هم راوړله او د سودا نه علاوه هغه به هره ورځ د شاکر خان د مخه هما له پټ څه ناسه ډالۍ راوړله او پټ په پټه به یې هغې له ورکوله. هغې به هم د شاکر خان د مخه د هغه ورکړه په شکریا قبلوله. کله چې به د خدمتګارو په وجه یا د کلي د نورو زنانو په وجه هغه ته د ډالۍ د ورکولو موقع میلاو نه شوه نو کور ته د تلو راتلو په وخت به غلې غونته هغه د هغې کمرې ته ورغی او هغه ډالۍ به یې غلې غونتې د هغې د بالښت د لاندې کېښوده کومه چې به ده ورکول غوښتل. وما اگر چې د هغه په دغه ډالو ورکول خوشحاله نه وه چې دغه به یې اخیستې خو هغې منې کولی هم نه شو او بیا د لوندو خټو خورلګې او ببانوي. که چېرته هغې څه ویلې وي نو هم د دغه لوندو خټو په دارو به هغه په خپله ټوله لتاړ شوې وه او د هغه به په هېڅ کمه کوزه نه وه شوې، یعنې په هغه څه فرق نه پرېوته. خو به هر حال د هغه په اثار او قربانۍ کې هېڅ شک نه. هغه به د هما دومره خیال ساته چې د هغې د وجې نه به یې هما او مهوش سهیل او مهوش سره هم مینه کوله. چې کله به هما د هغوی سره چې کله به د سهیل او د مهوش سره هما د هغې په هومورک کې مدد کوه نو زاهد خان به ورغی او د هغوی د کمرې نه به یې دواړه خپلې کمرې ته بوتلو هغه کار به هغه وکړه او یو څو ځله هغه هما ته هم د ټیوشن دپاره وویل خو هغې په معذرت سره انکار وکړ.
مازدیګر به یې دغه دواړه ماشومان سهیل او مهوش په خپل ګاډي کې ارامګاه ته بوتلل او هلته به یې ورسره کرکټ کوه. هما د کرکټ ډېره شوقي وه. هم دغه وجه و چې کله ورته هغه د کرکټ اپر وکړو نو هغې قبول کړ. هغوی سره هغه هم لاړ او د کرکټ په لوبو کې ورسره شراکت وکړ. وخت تېرېدو سره سره د هغې غم نور هم کم شو. څه وخت پس د هغې په مخ مسکا راغله او دغه مسکا بیا په خندا بدله شوه ورو ورو. چې څومره به د هغې زړه د شاکر خان د غم نه سپکېده نو دومره به پکې د زاهد خان مینه راتله. او بیا خبره دې له راغله چې د بابي او د لالاجي ټکي ختم شو او خبره هما او زاهد له راغله. کله کله به د یو بل سره په لوبه کې وران شو، یو بل ته به یې ستغې او نیغه خبرې هم وکړې، خو د لوبې د ختمېدو نه پس به یې بیا د یو بل سره خندا خوشحالي کوله. کم اور چې د هغې حسن د شاکر خان په زړه کې لګولی و، د هغې نه زیات اور د زاهد خان په تن بدن باندې ښکارېده. زاهد خان څو ځله هغې سره په څه خاص موضوع د خبرو کوشش وکړ، خو کله به هغه جرأت ونه کړی شو او کله به هغې په څه انه بانه موضوع بدله کړه او څه بله خبره به یې شروع کړه. یو ورځ سهیل او مهوش دواړو په ارامګاه کې کرکټ کوه او هغوی دواړه په باغ کې ګرځېدله. هغوی په ګرځېدو دواړه د هغه ټال خوا له ورغلله چې د هغه ټال یو لړ پرانستی شوی و، لا تر اوسه پورې په ځمکه پروت و. هما چې دغه د ټال شلېدلې لړ په ځمکه ولیده دغه پرانستی شوی، نو په ولاړه ډېره لرې د هغه نه د ماضي په خیال کې لاړه. هغې ته د انصار هیلث سنټر د کمرې هغه منظر مخې ته شو چې شاکر خان سره پکې د هغې د ټال او د ټال په لړونو پوره بحث او مباحثه شوي وو او هغه ورته ویلي وو چې مشران وایي چې ټال د دوو مینو د ازدواجي ژوند تړون دی او د دې لړونه دواړه شریک حیات دي. که دواړه لړونه سلامت وي نو د هغوی ازدواجي سلامت چې حیثیت چې دا سلامت وي. چې په دغه دوو کې یو لړ پرانستی شي نو د هغې ازدواجي حیثیت ختم شي، او چې دغه دوو کې یو لړ وشلېږي نو یو کس پکې مړ شي، او چې دواړه وشلېږي نو دواړه مړ شي. هغه لا د زاهد خان د شلېدلې او د پرانستل شوي لړ باندې سوچ کوي چې زاهد خان ولا توجه بدله کړله، پام یې ولا ځان طرف ته وګرځاوه. تپوس یې وکړ، هما څه سوچ کوي؟ هما نه او اسم نه مړ څه سوچ خو نه کومه. زاهد خان که پټال ځنګل غواړي نو دې اونې ته وخېږم او دا لړ وتړمه. هما نه ما دپاره تکلیف مه کوه. زاهد خان دې کې د تکلیف څه خبره ده؟ دا دې وختمه. مټن غاړي زاهد خان اونې ته خېږي او د ټال لړ یې ښه مضبوط تړو، چې کله راکوس شي نو مسکې شي. ټال له ټالۍ ورکړي او هغې ته وایي ستا ټال تیار شو، اوس پې زانګه. هما هغه ته ګوري ورته وایي لړ دې مضبوط تړلی دی. زاهد خان بالکل ښه مضبوطې غوټې مې ورکړي سرې. هما او که پرانستی شو نو بیا؟ که پرانستی شو نو زه ستا مجرم یم. هما ستا د جرم سزا به څه وي؟ زاهد خان ستا هره سزا ماته قبوله ده. هما خان دی او په ټال کیني او وایي سزا سره به بیا کتی شي، راشه اوس ماله جوټه راکړه. هغه د هغې شاته ودرېده، د ټال دواړه لړونه یې ونیول او هغې له یې جوټه ولکړه. هغه د هغې شاته ولاړ او جوټې یې ورله ورکولې او یو ځل دوه داسې هم وشو چې هغه د ټال د لړونو په ځای د هغې د بدن د سره د ګوتو د لګولو کوشش وکړ. هغې دا محسوس هم کړه، خو په دې وجه یې برداشت کړ چې هغې ویل چې کېدی شي چې یاره په لاپروایۍ سره د لاس زما د بدن سره لګېدلی وي. خو چې کله په دغه بېهوده حرکت باندې هغه خاموشه پاتې شوه نو د هغه دغه بېهودګي نوره هم زیاته شوه. هغه چې کله د بېهودګۍ پوهه شوه چې یاره دا خو لاپرواهي نه ده، دا خو دې قصدن دا چل کوي، نو د ټال نه کوزه شوه، په ډېر قهرېدلي نظر او په برندو سترګو یې ورته وکتل، خو هېڅ یې ورته ونه ویل. زاهد خان ته چې کله پته ولګېده چې هما خفه شوه نو دواړه لاسونه یې په تندي کېښودل او ویې ویل ورته سوري. هغې چې کله د هغه شرمندګۍ ته وکتل نو معاف یې کړ، خو سخت تنبیه یې ورکړه او دې نه پس یې د هغه سره خبرې هم بندې کړې او هغه سره د ارامګاه ته د تلو نه هم انکار وکړ.
د څو ځله معافي غوښتونه د هغې غوسه سړه شوه او بیا د هغه سره خبرې شروع کړې، خو د خبرو هغه زوړ خوند او مزه پاتې نه شوه. د شاکر خان د تلو نه پس هغې دا خپل یو پوخ عادت جوړ کړی و چې هغې به د شپې او د ورځې د خپلې کمرې ور په دې خیال لرې ساته که چېرته د شاکر خان روح راشي چې هغه د بندو تمبو نه واپس نشي. یوه شپه هغه اوږده وه، د ځوانۍ په خوب کې بوخته و، د ځوانۍ خوب ډېر زوروري، سترګې یې ورغلې وې، ښه اوږده وه. زاهد خان لا هم په خپله کمره کې خوب نه ورته، د خپلې بسترې نه راپاڅېده او غلی د هما کمرې ته ورغی او هغه دروازه یې بنده کړه کومه چې به هغې د شاکر خان روح ته خلاصه ساتله. د دروازې د بندولو سره هم ماته داسې محسوسه شوه لکه چې د هغې په بدن د خاورو یو لوی غر پروت وي په خوب کې. د هغه کمرې ته په راننوتو د هغې سام دروند شو او کله چې په خوب کې هغې د هغه نه د ځان د خلاصولو هلې ځلې کولې او سترګې یې اوغړېدې، نو زاهد خان د هغې د بیټ په خوا کې ولاړو او د هغې د سترګو د غړېدو په وجه هغه په خپل څه حرکت کولو کې ناکام شو. هغې چې زاهد ته وکتل نو په یاره یې وویل، څوک ته؟ هغه په بیټ کې کېناست او ویې ویل ورته، خبردار دې طرف ته د راتلو کوششونه کې. ګینې هغه جګ شي او د هغې برندې سترګې د هغه په مخ لګېدلې وي. هغه مسکی شي ووایي، ګینې څه مړ به مې کې، تا په ما کې پرېښي څه دي؟ زه خو تا څو ځله مړ کړی او ژوندی کړی یم. هما هغه ته وایي، بند که دا فضول حرکتونه، تا له شرم نه درځي؟ ته د خپلې بابي سره چې دومره په بد اخلاقۍ خبرې کوې او د الله نه ویرېږه. په دغه دیوال لګېدلې تصویر ته وګوره، زه د دغه سړي امانت یم. زاهد خان، نه هما نه، ته دغه سړی امانت ځکه نه چې د هغه سره ستا نکاح نه ده شوې، بله دا چې که تا چېرته هغه سره د وفا واده کړي وي نو د هغه په بې وفایۍ یعنې د هغه په مرګ د هغه سره ستا واده ختمه شوه او ته لکه زما آزاده یې. اوس ته د هر چا سره مینه کولی شي، خو لومبې حق زما دی ځکه چې ته زما د وینې مینه یې او د هغه د مینې نه زما مینه زیاته ده. زما مینه به د هغه د مینې نه کمه نه وي. هما چې د هغه په سترګو کې د هوس پیریان ویني نو د بیډ نه دانګي او ډېر په تیزۍ سره د کمرې نه د بهر وتو هڅه کوي. هغې د الله تعالی نوم اغوسته او د الله تعالی مدد یې غوښته او په زړه کې دا ویل چې د الله تعالی غیبي مدد به زما ملګری کیږي او زما مرسته به الله تعالی خامخا کوي. خو چې کله هغې ته پته ولګېده چې زما د امداد د راتلو څوک نشته، دلته زما اواز چاته نشي رسېدی، که زه ډېرې چغې مو وامه نو زما په اواز دلته څوک نه راځي ځکه چې ډېرې لرې دی کمرې. نو په هغې خپل عزت ډېر زیات ګران و. نو هغې خپل لاس موټی که او د لاس نه یې سوک جوړ کړو، په دغه مضبوط سوک یې هغه له په خولې سوک ورکړ چې د هغه دغه سوک سره د هغه د خولې لاړې وینې ګډې وډې ښکته راتوې شوې. هغه هم سپېړه اوچته کړه، خو دې له الله تعالی طاقت ورکړ او مخکې شوه پې او دویم سوک یې وله په سر ورکړ او د سر یو رګ یې ولګېده چې د هغه رګ سره هغه راپرېوته. هغه ګزار د هغې داسې ورسم شو لکه د ګوزني چرګ یې خپل سر سنډه او د راپرېوتو سره هغې بل سوک هم وو او بل 2-3 سوک یې په سر وو او بیا الله تعالی دا موقع ورکړه چې د لیټ بټن یې مړه کړه او په تیزۍ سره د کمرې نه د بهر ووته، د کمرې دروازه یې کولاو کړه. هغه چې بجلي ولګول او ځان هغې پسې د کمرې نه بهر وته نو اندازه ورته ولګېده چې دروازه په هغه پسې د بهر نه بوډ شوې وه. هما چې خپل ځان ته وکتل نو ځان ورته ډېر په بد حال ښکاره شو، کپړې ټولې شلېدلې وي او ډېره حیا ورتله. ځان په خپل کور کې ځان غیب که او زاهد خان په هغه پنجره کې گیر شو په کومه کې چې هغه هما ګیرول غوښتل. هغه لکه د ګیرې شوي مرګۍ پړکونه وهل او تر هغې تنبې ډبولې چې د هغه په دور په درځه مشر خان او زرتاج د خپلو کمرو نه راپاڅېدل او د هما د کمرې مخې ته ودرېدل. د هغوی دا خیال و چې شاید هما ته څه مسله وي. زرتاج چې ور لرې که نو هغه ډېر په تیزۍ سره د کمرې نه ووته. د هغه دا خیال و چې ګنې ور هما لري که. هغه چې کله د هغې نیولو کمرې ته د بوتلو کوشش کوه
او وې کتله نو پته ورته ولګېده چې هما نه وه زرتاجه وه او د زرتاجې سره خوا کې په مشر خان یې نظر پرېوته. هغه چې هغوی ولیدله نو منډه یې کړه خپلې کمرې ته او ځان پسې د خپلې کمرې دروازه بوټ کړه. هغوی چې د هغه د کمرې نه پس د هما کمرې ته ورننوتلو هغې په کمره کې وکتل نو هغه په خپل بیډ کې نه وه. هغوی چې د کمرې د بیډ اندازه واخیسته نو پس شکوک و شبهاتو کې پرېوتله چې حالات خو دلته څه بل شان غونده کې دي، ډېر ګډوډ دي. یو بل ته مشر خان او زرتاج په مانخیز نظر وکتل خو د یو بل نه زر سترګې ښکته کړې. په بیټ کې د هغې لوپټه پرته وه خو هغه نه وه. بیټ سره په خوا کې د هغې شلېدل بنین په فرش پروت خو هغه په نظر نه راتله. زرتاج د هغې شلېدلې بنین راواغست او د مشر خان مخې ته یې ونیوه. هغه چې د هغې شلېدلې بنین ته وکتل نو د قهره پیړچ راغی او داسې معلومېدله چې درنګ ساعت له را پرېوځي. زرتاج چې د هغه په آکارو باندې پوه شوه، د هغه په حالاتو پوه شوه نو زر یې ونیوه، د ملا نه یې ورله لاس تاو کړ او د کمرې نه یې په مزه مزه وویسته. ډېر په ګرانه یې هغه خپلې کمرې ته بوته او مشر خان یې په خپل بیډ باندې چې دنو په ګرانه ورسوه، په خپل بیډ یې سملوه. هغه په خپله بستره کې پټې سترګې پرېوته. زرتاج یې ورله سر اوږې چاپې کولې. یوه شیبه پس یې سترګې وغړېدې او هغې ته یې ووی زرتاج بچیه هما بچی وګوره ورشه چېرته د کوره نیوتې. زرتاجه نه خانجي هما داسې جنۍ نه ده، هغه صرف د خپل عزت د ساتلو د وجې نه د هغه نه تښتېدلې ده، نور هغه د کور نه چېرته بهر نه وځي او نه وتې شي ځکه چې ما د کوڅې ګېټ تاله کړی دی او چابي ما سره ده. ښځه ټیک ته هر څه چې دي خو ورشه هغه ولټه او ماله یې راوله. او بله دا چې خوله مې ډېره زیاته وچه شوې ده، یو پیالې قهوه ماله پخه که ځان سره راوړه. هغه د کمرې نه راووته او ځان زړه کې دا خبره راغله چې لومبې بورچخانې ته لاړه شي او د مشر خان دپاره چای تیاره کړي. زرتاج چې کچن ته ورننوته او لیټ یې ولګو نو د نغري په غاړه کې څوک ولیدل چې سر یې ټیټ کړی او ناست و او په خپلو زلفو یې خپل ستر پټ کړی و. د هغې په لیدو زرتاج ویرېده او د خپل ځایه یو قدم وروسته شوه، خو چې کله یې ورته په غور غور وکتل نو هغه هما وه. زرتاج چې د هما بې څوکه حالت ته وکتل نو په جړا شوه. هغه یې پاڅول او ځان ته یې تر غاړه کړه او په جړا جړا کې یې ورته وویل زار شمه قربان شمه ستا د ننګه او ستا د بهادرۍ نه او ستا د ناموس نه. تا چې څه وکړله نو دا د ټولو پیغلو دپاره د فخر خبره ده. هما د هغې د سر نه لوپټه راکاږي او د خپل ځان نه یې تاوهي او وایي زرتاجې ما سره هغه وشو چې زما په وهم و ګمان کې هم نه و. قدرمنو بالکل تر دغه وخته پورې دغه 14 پاټ و چې ما تاسو سره شریک کړ او انشاءالله چې د ناول 14مه برخه به زه بیا انشاءالله چې په بل پروګرام کې تاسو سره شریکوم. او قدرمنو تاسو ته ما ویلي هم و چې د ناول د برخې نه پس به زه بیا تاسو سره په ټلیفون خبرې کوم، تاسو ته د خپل ټلیفون شمیره هم در یادوم. خو دا خبره هم تاسو ته کوم چې د ناول مخکې چې دی نو دا ډېر زیات دلچسپ دی، په دې کې ډېر زیات خوند پکې را پیدا شو، نور هم پکې را پیدا کېږي. د دې ناول ته دا تاسو زموږ سره به تر د اخره پورې چې واورئ، په دې کې به تاسو ته ډېر څه پیغام هم درته مخې ته راځي او ډېر دک او درد پکې هم مخې ته راځي. دغه به انشاءالله تاسو سره زه کوشش کوم چې یو اپیسوډ شریکوم وخت په وخت او انشاءالله چې د دې 15 اپیسوډ زما سره پاتې شوي نورې. او زه د خپل ټلیفون شمیره تاسو ته بیا وایم 52 54 143 091. دغه زمونږ د پیښور سیمایي کوډ دی. زه به د ټلیفون لیکې ته ځم، د ټلیفون په لیکې به د ځان سره ملګري اخلم، ګورم چې زه ځان سره څونه ملګري اخیستی شم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي او د چېرته نه؟ څوک خبرې کوي جی؟ زاهد د چېرته نه خبرې کوي جی؟ زاهد د اورمړ نه په پروګرام کې په خیرالي درته وایم. تاسو ته مشو په خیرالي مو ډېر تاسو په دې پروګرام در کوم غوړي ناول چې ولې ناول له وخت سره په دغه تیر هفته کې نو راکېم د بدلیدو په وجه تیر شو. نن نه دی تیر شوی، ما نه دی، ما چې دنو 13 پیرمان اول نو ویلي، هغه ما ته پته و چې یاره نن چې دنو پروګرام بدل شو، خلکو ته به پته نه ټیم بدل شو، نو ما په هغه برخه کې ناول نه وی، ما ویلي و چې یاره نن پروګرام کې زه خلک خبروم چې د پروګرام ټیم دا شو او بل پروګرام کې بناول ویم، نو ما د ناول برخه نه وی، ما تاسو نه دی قضا شوی.
خبرت ما تر سره نو د سو پورې پروګرام یاره پورې وورېدو خو بس مې شي نو ونرېدو نه دا خو ما ویلې مو تیره پیرم خلکو ته ویلو چې که پرس که کم ملګري زمونږ اوري او هغوی بیا هغه ملګرو ته پیغام ورکولی شي چې کوم ملګرو سره د هغې رابطه وي او هغوی پروګرام نه اورېدلی چې د پروګرام ټیم بدل شو ځکه چې په دې کې ناول دی او دا خبره ده چې د ناول ته خلک انتظار کوي نو د پروګرام که بالکل که کم ملګري نه وي بدل هغې تاسو خبرولی شئ اوس د دې نه جی جی کله نه دا ناول تا شروع کړو په دې اخیری مرحلو ته راغلو کنه خو دې چې اوس مو جوړیږم دې کې دا چې د دې نه وخت تېرېږي دا نورم ښکلي کېږي سم نه دي د سترګو نه په پیټ کې پروت مو وخت اصل کې د ده په ناول کې حقیقت نګاري لږه زیاته ده که نه او په دې باندې یو سړي پی ایچ ډي هم کړې ده دا دواړه ژوندي دي پرویز شیخ هم ژوندی دی هغه چا چې پی ایچ ډي کړې ده د په ناول باندې د هغه د ناول مضمون دی د پرویز شیخ په ناول کې حقیقت نګاري په دې باندې هغه پی ایچ ډي کړې ده دواړه ژوندي دي دا ناول مصنع دی که نه د سواد اوسنی دی بالکل ډاکټر کوم د وخت راکول یو جهان منو تاسو سپیشل سلام ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه قدرمن شي ډېره مننه رورا کور دې ودان قدرمنو بالکل دغه ملګري بالکل ښه وه چې دې ته پته لګېدلې وه ناول یې راسره واورېده بل ملګري ګورم 52 54 143 زمونږ چې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوئ پروګرام شته تاسو څوک خبرې کوئ چې پروګرام خو شروع دی تاسو څوک خبرې کوئ ښه جی دغه ملګري لکه چې زمونږ سره پروګرام نه اوري ځینې خلک پکې داسې هم وي چې هغوی چېرته په روډ روان یا په ګاډي کې ناست یا چېرته په پوله پټي کې او پته مو ورته نه چې یاره دې وخت کې به څه پروګرام وي خو ګورو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو د خپل ریډیو نه لږ را دې خوښئ دې خوښ وم ته چې څنګه ده شاید صاحب ښه ستړی مه شي الله دې خوشحاله کړه جانداد باچا اوس هم د سره اواز راځي خو خیر زه ټیک شو اوسه په پروګرام کې په خیرالي ویم درته الله خو دې نو بدرنګ تاسو پکې په خیر راغی ښه ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه جانداد باچا ناول دې را سره واورېده بس ما ته خو پته وه د ټیم هم راته پته وه تا پروګرام کړی و او که نه مخکې د اخترو کې و بیا دویم پروګرام کې مو ویل نوم ته خو پته وه ډېرو ته پته نه وه ما نن په ټلیفونونو دو درېو کسانو ته ټلیفونونه مو کړه چې یاره نن دا پروګرام په دغه مخ شو که نه جی جی بس دا تاسو دا خبره ده ډېر ښایسته ځای ته ورسېدو ډېر د خفګان ځای ته ورسېدو والله چې خفه یې کړو دا ټیک خبره ده بالکل دا الله دې مو بدرنګ او بس په اورېدونکو باندې دوا سلامونه خدای دې ښه ساته الله یې له نورم ژوند درکړي او الله دې خوشحاله کړه ډېر مزېدار او ډېر ښایسته پروګرام دی کو دات دی ومنه ښه ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه قدرمن شي بالکل جانداد باچا زموږ سره راغی د ټلیفون په لیکه او ګورو موږ ځان سره بل ملګري ګورو چې بل ملګري به راسره څوک السلام علیکم وعلیکم سلام شهید صاحب څنګه فضل منان صاحب په پروګرام کې په خیرالي ویم درته ډېره مننه مهرباني ښه شکر دی الحمدلله بالکل تاسو ښه او شکر دی طبیعت ښه دی فضل منان صاحب مونږ خو کوشش وکړو خو بس اوس به یو 2 میاشتې برداشت کولی دا ټیم او 2 بیا به انشاءالله ټیک شي خیر د خپل ځای ته ولاړ شي مونږ بالکل نه اورېدلی زه اوس مانځنه راغلم بس 8 بجې زمونږ 3 بجې مونځ دی صحیح او پروګرام نه اورېدل کېږي د همدو موقع سره اوس نشته صحیح ټیک والله کوم واورېدو نم ناول واورېدو نم څه ناول ډېر زیات ښکلی زیاته بس صرف ناول دی نور نظم هم ترېنه کټ کړی دی او صرف ناول دی خامخا دې کې څه کېږي نو په یو غنټه کې دې کې هېڅ نه کېږي نیمه غنټه خو ستا ناول لګي ټیک خبره ده بالکل لګي بالکل او په باندې به ته راځې صحیح خبره ده بالکل نه په 8 بجې راغلم 15 منټه او په 8 بجې راغلم او ټیک شو چې هغه شروع کې مطلب دا دی مګه په باندې 18 منټه وته منځه لګي کنه 2 منټه لګي نو مطلب دا دی چې دا ډېر لنډه تنګه شو پروګرام کمزور شو ډېر خطرناک شو خراب شو ما د نن ډېر ملګرو تاسو کوم پروګرام په منځونو کې لاړو
دا ګینسم ډېره وه خو چې دا رستو وې رستو ټیک به شي خیر دی. اوس مونږ هم انشاءالله چې ناوخته ټایم ته روان دی، 9 ته روان دی که نه، په باندې 9 ته روان دی او روان دی انشاءالله. ټیک به شي خیر دی، څه وخته پورې وخت به لګي او بیا به انشاءالله خپل وخت لاړ شو. خیر دی انشاءالله. خو د تا نه پس تا په هغه 9 بجو په ټایم کې خو مونږ چې وګورو په دغه سټیشن باندې خو اوسګاري هسې چې ډي بي څه خاص پروګرام هم پې باندې نه او تاله هغه ټایم هم بدل کو. کمرشل دی پکې نه ما نه دی بدل کړی، کمرشل دی پکې پارلمانان صاحب. تاسو وګورئ د 10 نه تر 10 بجو پورې کمرشل دی. او ټیک به شي خیر دی، څه وخت پورې به انشاءالله زموږ خبرې روانې دي دلته. د مشرانو سره خبرې شوې دي او هغوی وایي چې انشاءالله چې ټیک به شي انشاءالله. دا الله دې خیر وکړي، خدای دې وکړي چې ټیک شي نو انشاءالله. مننه. کور دې ودان پارلمانان صاحب زموږ سره راغی، د ټلیفون په لیکه خپل رایه شریکه کړه. یو ملګری بوله السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی څوک خبرې کوي؟ شاهد جناکوټ نه. د جناکوټ نه څوک خبرې کوي ورا؟ شاهد افریدي. د جناکوټ نه شاهد افریدي. او د مدثر مرګره یم. ها کم مدثر؟ جی ښه مدثر زمان ملګری. ټیک ته او د افتخار زکیه خان باندې د ټول پیژنم. صحیح ټیک. او بھائی پروګرام باندې پہلا ځل اوردنو ما دې مرسي. صحیح. ستا په نوم شریک یم شاهد علي شاهد یم. او بھائی ته جی بالکل. بس پروګرام باندې نو ټیم کې ورته شپې کنه. جی اول خو به تا نو واخ کنه 10 بجې به شروع کېده کڅ ټیم. جی بالکل. بس هغه ته بس مو من کړه کله ورونه. صحیح ده. چلایو بھائی. صحیح ده ټیک ته. او بھائی پروګرام باندې وره ما. صحیح. او بھائی لکه درغلې. جی زموږ لکه درغلې. څه شي راغلي دي؟ جناکوټ درغلې. او راغلي ما ولې نه راغلي؟ بھائی کله راځي مسکرم تا وکړه. مننه مهرباني. کور دې ودان ښه، الله دې خوشاله کړه. شاهد افریدي د جناکوټ نه او ډېره مننه ورته وایم. دا څه ملګري داسې دي چې هغوی به خبرېږي او څه به نوي خبر. خیر به هر حال بل ملګري ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی وروره؟ جوړې صحت دې ښه دی؟ خیرت دی بالکل خیرت. د سفید څنګ نه فرحت خبرې کوم. د سفید څنګ نه فرحت په پروګرام کې په خیر علي درته وایم. ډېره مهرباني، خدای دې وبخښه. ډېره مهرباني. ښه وایه که نه څه حالات دي؟ تېر اتوار خو تاسو 6 اپریل باندې پروګرام کړی، خو دا وه چې زموږ چرتکارو. صحیح ده ټیک ده. خو دا وه چې کورونه لږ غلطي دا کړې چې کورونه ناوخته وتي. ټیک ده. صحیح ده. نو چې راغو ماسخوتن بانکونه ویلو نو تاسو به 3 کالران وایسته. ښه جي. او بس بیا مطلب چې با هغه وخت بیا لمبر میلاوېدو موقع نه وه. نه وه پکې، بس اوس خو میلاو شو که نه. او تاسو خو بس وخت ویل چې یاره تېر اتوار چې کوم دی موږ د ناول کیسه نه وه شامله کړې. او نه مو شامله کړې بالکل. او نو دې کې اوس لکه دا غزل پکې ووایو که نه؟ ووایه شاباش. د شمس الزمان شمس دی غزل نه برل شو. دا دریم لمبر غزل بشي. 3 لمبر. صحیح ده. راځه. هیر به نه شي که هزار کلونه تیر شي. هر څوک سخ وي بې د یاره خو وختونه تیر شي. زما په زړه کې به ستا مینه تل تازه وي. داسې به ډېر بهارونه خزانونه تیر شي. ښکلي خو بیل شي خو مینې بیا هم یادوي. خو د مین د زړه دنیا کې قیامتونه تیر شي. زما د مینې په جونګړه کې به څه پاتې شي چې د بیلتون دغه ناترسه سیلابونه تیر شي. ډېر ښه دی. شمسه چې ګل چېرته په بوټي کې تر او تازه ووینم، د یاد د مخ په زړګي کې مې تصویرونه تیر شي. په ټولو لیدونکو باندې سلام د خدای په امان. الله په امان. پر هغه د ډېر تیزو سره راځي او ماشاءالله چې مونږ هم د ځان سره په هوا کې دومره تیز راشي چې یو ملګری به بل مو ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. قربان محترم په خیر علي. سلیم استاد په پروګرام کې په خیر علي وایم درته. خیر دې نصیب شه. ډېر کړه شي یقینا چې ډېر خوند وکړو. جی او بس نور خبرې په نکو ځکه چې وخت لګي او ټیک خبره. او نه ټیک تر راځه. اوکې چې یو څوک شیرونه راته او شریک کړه د شیرونه یو څو شریک کړه. مننه. چې زه مورجانې په زنګو کې زنګولې.
پټ مسکای وای غلی غلی می خندلای غلی غلی می خندلای او د خيارو ژوندون ګراني ذمہ دار وي د خيارو ژوندون ګراني ذمہ دار وي لیوانو غوندي پریس نه پوهېدلې غلی غلی می خندلای غلی غلی می خندلای ډېر ښه مننه او هغه وخت راته راشي ارمان راشي هغه وخت راته راشي ارمان راشي چې په مینا خويندوغه کې ګرځولې غلی غلی می خندلای غلی غلی می خندلای ډېر ښه او ارز د چې چاپېرچل راته بلا شو زړما چاپېرچل راته بلا شو ځکه زړما د کوچي غوندې مې کډې ګرځولې غلی غلی می خندلای غلی غلی می خندلای او اخیری کړه به مرته وای قربان چې سلیمه په قرار سره ګلې مکړه سلیمه په قرار سره ګلې مکړه پرون کندینو سپه سبا کوله غلی غلی می خندلای غلی غلی می خندلای دا وخت را کول یو جهان مننه ډیر قدردان شي او سلام قدرمن بالکل سلیم استاد زمونږ سره اخیرنې ملګری او د دنه پس نور ملګری نشو اغسته ځکه چې وخت را سره بالکل بیخي وپانه کوي 2 منټه پاتې دي او زبا مننه وکم د ټولو هغه ملګرو کوم ملګرو چې موږ د فیسبوک د لارې وکړو و یریدو کوم ملګرو چې ټلیفون کو د هغه ټولو ملګرو مننه کوم د چا نمبر چې ملاو نشو خیر دا غینه به بخنه وغواړو د کوم ملګرو پروګرام چې په کوم ملګرو چې په پروګرام کې خاموشي و او بیخي په خاموشي پروګرام اوریدو د هغه ملګرو د ټولو نه زیاته مننه کوم تر بل پروګرام پورې زبسته سونه اجازه غواړم هر چرته چې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مروخانه خاد آباد او بریالیو سه د الله پامان